عقیده دم د الله او د الله د رسول خلاف، اعمال دم د الله او د الله د رسول خلاف، معاشرت او معاملات دم د الله او د الله د رسول خلاف. راځه ای زما ځوان اورورا، ای زما د سپینو ګیرو د سپینې ګیرې بوډا مشره، اے نوجوان طبقه، اے زنانو، اے نارینو، راځئ نن د رب په دې کور کې یو عزم کو، نن یو کلک تړون کو، نن یو کلک قسم کو چې اے ربا ستا د کتاب د قرآن او ستا د محمد مصطفی د احادیثو په دفاع کې به ولاړ یم. لاسونه اوچت کې ولاړ به یو که نه به ولاړ. اے ربا زمون مال د محمد مصطفی په دین قربان دی که نه دی قربان؟ زمون ښځې او بچي په قربان دی او که نه دی قربان؟ زمون د نارینه او زنانه او اوریدونکو نن رب سره دا لوز دی که نه دی چې د قرآن او د حدیث به تابعدار یو؟ د رب کتاب به اوچت ګڼو که نه به یې ګڼو؟ د محمد مصطفی حدیث به اوچت ګڼو که نه به یې ګڼو؟ لاسونه اوچت کې قرآن او حدیث به د ائمه او د مجتهدینو نه اوچت ګڼو که نه به یې ګڼو؟ د مولیانو نه به قرآن او حدیث اوچت ګڼو که نه به یې ګڼو؟ د پاټین او د پیر صاحب نه به قرآن او حدیث اوچت ګڼو که نه به یې ګڼو؟ ای خلقو دا لوز مو د رب سره وکړو، که په دې لوز مو وفا وکړه الله به دنیا او آخرت ښایسته کي، الله به مالامال کي. راشه چې نن په قرآن او حدیث باندې تړون وکړو. ای خلقو لنډ دین دی، اطیع الله و اطیع الرسول. الله سبحانه و تعالی دی مونږ تاسو په دې قرآن او حدیث باندې کلک کی. اے خلکو نوجوانانو، نن موږ ګورې قرآن او حدیث پریښي دي، زنانو کې الله طلب پیدا کړی دی. یو شاعر جړلی دی او د جړا نه پسې ویلی دی، وی اے قرآنه که د نارینهو نه پوره نه شوه، که د نارینهو نه پوره نه شوه، ګرانه قرآنه جینکۍ به دې ګټي. یاد ساته اے مسلمانه، قرآن او حدیث تا محتاج نه دی. کنی وګوره سیر د اعلام النبلا د امام ذهبي. اے نوجوان طالب شرم درشي، تا ته خو الله مټو کې طاقت ښه دی. وګوره هغه بوډۍ سمیه رضی الله تعالی عنها، د هغې نم غیرت نه اخلي. زنانه د زنانه په دین مینه ده. ابو جهل اسپوله دوه لارې ورکړې، هغه په یو طرف ته اس روان شو، خپې نه وتړله، بلې خپې نه هم سمیه رضی الله تعالی عنها بوډۍ زنانه وتړله، خپې چینګې او کولاو شوې. په دې باندې ابو جهل گزاره ونه شوه، خنجر یې راوباسو، سمیه رضی الله تعالی عنها ته په سپوغز کې ګزار وکړو، هغه یې په منځ باندې دوه کړه. ای مسلمانه نارینه، د هغې زنانه نه هم عبرت نه اخلې، هغه زنانه هم ستا آیډیل او نمونه نه ده، ولې داسې وده پروت یې؟ ای نارینهو، ای زنانو، خپل مال د الله د دین نه قربان کې، خپل جان ته قربان کې. زمونږ خو د عزم دی که دنیا په بله باندې اوړي، دا د قرآن او د حدیث پیغام به دنیا ته رسو ان شاء الله الرحمن، د دعوت په ذریعه باندې به رسو.